اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو ته پته ده چې شعبان میاشت شروع شوې ده. شعبان اول هفته ده او دې میاشت ډیر زیات عظمت او فضیلت ده، ډیر زیات قدر او قیمت لري. هم کوشش وکړو چې دې لمحات او دې کوم اوقات د مسزیا نشي او دې عظمت او قدر او قیمت او اهمیت او فضیلت پرنده کافی ده چې رسول خدا رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم خپل ځان طرف ته نسبت ورکړ دي. شعبان شهر دی وجنه دی زیات عظمت او فضیلت نه او دی خپل اعمال دي او دی وجنه دی قدر او قیمت او فضیلت کې د لحاظ نه نور اضافه کیږي چې دی کې ډیرو عظیم او هسته او ولادت شوه د دنیا ته راغلي دي، لکه امام سجاد علیه السلام، زینب کبرا سلام الله علیها، اندیشانته امام حسین علیه السلام، ابوالفضل العباس و ټول نغوټ منجی بشریت مصلح اعظم حضرت امام مهدی علیه السلام ولادت دي کې دی میاشت کې شوه ده. دی وجنه نور دی قدر او قیمت کې اضافه کیږي. نو دی میاشت ځن اعمال دی پکار ده، هغه اعمال نمو خبر وو څنګه دی میاشت کوم لمحات دي اوقات دي نمو استفاده وکړو. لمحات واکه کوم دی اوقات دي اعمال دي دوا قسم ته یو مشترک عمل دی، یو مختص مخصوص عمل دی. مدلته کوم اشاره کوغه مشترک عمل دی چې هغه پکار دی د میاشت کې مو کوشش کوو چې پکار دی انجام کو په ځای ورو. مشترک عملو کې اټول اهم عمل چې کوم دی اول هغه روزه ده. څو انسان سوره کوي چې پکار دی د میاشت کې روزه ولري. اټول کله راشي ټول میاشت ډیره بهتره ده او کنه شي لري سوره کېږي ونه پکار دی انسان روزه ولري. نو دی مبارک دی فضیلت مبارک ډیر زیات روایت دی عظمت بیان شوی دی چې امام سجاد علیه السلام مبارک یې څنګه به کله د میاشت برغلم اټوله خپل اصحاب ارجامه غوتویل به چې اتدرون ما هذا الشهر، تاسو ته پته چې د کوم میاشت ده؟ هذا الشهر شعبان شهر نبیکم وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول شعبان شهري څه تاسو نبی صلی الله علیه و آله وسلم بویل چې شعبان امام میاشت ده او دی وجه نبی کې مخکې چې فصوموا هذا الشهر حبا لنبيكم وتقربا الى ربكم. دی میاشت کې کوشش وکوي چې روزه ولرئ، خپل رسول خپل نبی محبت کې روزه ولرئ او خدای قربت پر قربتن الا الله دی کې روزه ولرئ. اندې شوانته روایتو کې چې مدینه کې به بقاعده یو کاس به معین کې د لیوان نماینده و رسول الله طرف نه هغه به د ندا کول اوازونه به کول لنه به کول چې دایم رسول الله صلی الله علیه و وسلم میاشت ده د کې روزه ولرئ. دویم کوم عمل دی هغه استغفار ده. د کې په کار د استغفار زیات نه زیات وشي. استغفر الله واساله توبه دا په کار ده 70 واره او یا واره په کار دی ذکر وشي. دریم کوم عمل دی هغه د ذکر دی چې لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. 70 واره په کار دی دا په کار دی 1000 واره وایم دا کوم ذکر دی لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. 1000 واره که مثلا انسان تقسیم کی یعنی ورځ کې 33 واره وای نه میاشت کې 1000 واره دا پرکیږي. بلکې اعمال د دې کې هغه یا استغفار د یو ذکر د استغفر الله لا اله الا الله هو الرحمن الرحیم الحي القيوم. ځنه ځای کې الحي القيوم الرحمن الرحیم نه مخکې ویل دي، ځنه روایتو کې ځنه ځای کې الرحمن الرحیم حي قیوم نه ورسته ویل دي. ادواله حسن سید او یا ورې په کور د دا ذکر وکم. بلکې اعمال د دې کې هغه یو المنز ساره جمعه شپه لکه اوس نه جمعه شپه د جمعه شپه کېږي 2 رکعات المنز ده. الحمد نه بعد سلواره سوره اخلاص ده وکم وغه بعد بیاو کې درود ده په کور د سلواره درود شریف او اللهم صل علی محمد و آل محمد دا کې په کور د ذکر کوم. بل د کې کوم عمل ده څنګه مشترک عمل ده د میاشت کې کېږي هغه صدقه ده. امام صادق علیه السلام نه روایت ده چې د میاشت کوم بهترین عمل ده هغه یو صدقه ده یو استغفار ده. نه په کار د سوره انسان نه کېږي. روایتو کې د الفاظ استعمال شوي دي چې یو خرما ویل نه په کار د انسان د میاشت کې صدقه ورکول نه محروم نشي.
یو بل دی کې کوم اعمال دی هغه یو صلوات دی درود دی هغه امام سجاد علیه السلام نه مروي دی اللهم صل علی محمد و آل محمد شجرة النبوة وموضع رسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم واهل بیت الوحی. دا یو صلوات چې مفاتیح کې موجود دی. دا په کور د انسان دی ذکر کثرت سره وکړي. و دین علاوه کوم بل یو اعمال دی هغه مناجات شعبانیه دي. څنګه ډیر عظیم مناجات دي. علماو بزرګانو عرفاو ډیر زیات تاکید کړی چې د میاشتې کې په کور دی هغه مناجات او هغه تذکره وشي. هغه مفاتیح کې موجود دي په کور دی هغه نه محروم نشوي. خصوصا امام خمینی ډیر زیات دی باندې تاکید کوي چې دی مناجات په ذریعه انسان ته د خدای معرفت حاصلېږي، خدای تقرب حاصلېږي، قربت حاصلېږي. دینه په کور دی مو محروم نشو. دا څو اعمال دی په کور دی د میاشتې کې مو دوی نه محروم نشو. دا اعمال په کور دی مجری وسوته په ځای وروړي و دی میاشتې کې په کور دی مو هغه میاشتې ته څنګه مغفرت میاشته ده، هغه برکات میاشته ده، هغه رحمتو میاشته ده، هغه ته مو تیاریو کو. نه دا اعمال چې مو کجری وسوته هغه میاشتې ته مو ځنونه تیار کو. اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.